دوی به یا علي شاه 007 ګوري او یا به وایي چې هلیکاپټر ګوري. نو مطلب یې چې ته په نتیاګلۍ کې یا په ایوب یا چیرلیفټ کې یا چې تاسو پتریاټا ته لاړ شئ نو پتریاټا ته چې تاسو ځئ نو چې تاسو نه انټري فیس اخیستی دی او چغې وهئ چغې همدغه وهئ چې موږ خلکو غرق کړو او امریکا موږ پسې لګېدلی دی روس موږ پسې لګېدلی دی. په ځان کې لږ سړیتوب را پیدا کړئ نو په ایمان چې دا هر څه ستاسو په دی خپو کې پراته دي. ګوره اصلي مسلې د پښتنو دي مطلب یې چې تاسو دې ته دغه ورکړئ توجه وله ورکړئ. لکه زه راته وایم چې مثال به درکړم زمونږ رسوات علاقه ده خلک ورته پاکستان سویزرلینډ وایي او مونږ نه ټوله دنیا ورته وایي. سواتیان ډېر ځپل شوي هم دي لکه طالبانو معاملې پرې راغلې سیلابونه هم پرې راغله هر څه پرې راغله خو چې خدای کوم حسن سوات له ورکړی دی قدرتي حسن دا نه چې چا جوړ کړی دی هغه زما په خیال چې په پاکستان کې نه چې په دنیا کې مونږ ډېر ګرځېدلي یو خو دغه شان حسن مونږ نه دی لیدلی. اوس یوه مسله به دې ځای کې راوالو خدای دې وکړي چې له تاسو له خدای دا وس درکړي چې زمونږ د اواز دونه تاسو خور کړئ چې دا د ملکنډ ډویژن او د سوات چې کوم چارواکي دي د هغوی غوږونو ته ورسي. هر چاته وپتې چې دغه ځای کې یوه علاقه ده ملم جبه چې زه به دا ووایم چې په ایمان د جنت یوه ټوکړه ده. اوس ملم جبه کې ډېر مخکې چیرلیفټ هم لګېدلی دي او دغه ځای کې چې کله جمع وي نو په جمع کې دغه ځای کې د دنیا خلک راځي او په دې واوره باندې هغه سکیننګ هم کوي هغه په واوره باندې خوېږي او لویې مقابلې هم پکې کېږي. دغه ځای کې ډېر ښکلی یو 5 سټار هوټل هم شته. دغه ځای کې اوس بلا دوکانونه هم جوړ شوي دي او دا یو دونه ښکلې علاقه ده یو دونه پرفضه علاقه ده چې په ایمان چې په مري کې مري دې ته نه رسي نتیاګلې متیاګلې دې ته نه رسي ځکه چې هلته دونه میداني علاقې شته نه ټولې غریزې علاقې دي. د موسم په لحاظ بهترین لوی میدان دی پکې سم نیشنل پارک دی پکې په هغې کې ښکلي ښکلي بوټي دي په هغې کې لوی علاقې دي په هغې کې په واوره کې پکې سکیننګ کېږي. تاسو ما ته په مري کې داسې علاقه وښایي چې په هغې کې سکیننګ کېږي. دوکانونه هر یو شی د خدای پاک هر سهولت په دغه کې موجود دی او تاسو په خدای یقین وکړئ چې صرف د انتظامیې او د خیبر پښتونخوا چې کوم ټوریزم ډپارټمنټ دی یا د محکمه سیاحت چې کوم وزارت دی د هغوی د وجې نه یا چې په مرکزي سطح باندې زمونږ د ټوریزم کومې محکمې دي تاسو سوچ وکړئ چې پکار دی چې دغه ځای پروموټ شي پکار دی چې د دنیا نه دغلته خلک راشي که یو ملم جبه ده خوا کې ورسره ګبین جبه ده دغه ځای کې نور ډېرې علاقې دي. په سوات کې هر یو ځای کې تاسو مطلب یې چې په لکونو ټورستان او سیلانیان راوستی شي او دغه ځای کې په لکونو کروړونو روپۍ موږ د هغې نه ګټلی شو او مقامي معیشت څه کوي چې رغون خیبر پښتونخوا معیشت قسمت ورسره بدلیږي. پښتانه وایي داسې کار د موږ سره خلک ظلم کوي څه ظلم د سره کوي د سړیتوب په کار خو تاسو پوهېږئ نه چې ویې کوئ. لکه اوس دا ځای چې کوم دی دا ملم جبه دا پنجابیان راغلي دي یوه کمپني ده سیمسن نومې دی هغوی دا دغه ځای کې په ټیکه باندې اخیستې ده او ملم جبې ته چې څنګه ورننوځو نو ته به وایي 1200 روپۍ یا 1400 روپۍ سړي سر راکړه نو دننه به ځې نو روه داسې کار دی چې ته ځان سره ماشومان هم بوځې ځان سره ښځه هم بوځې یا 2-4 ملګري لاړ شي او چې دلته سړي سر 1200 روپۍ صرف د ورننوتو ورکړې نو چا پلار به ده وکړي. لکه چې 4 کسان وي دې نه څونه پیسې جوړې شوې چې 15 کسان وي نو څونه چې جوړې شوې ان تر دې چې کاړو سړی ځان لم لاړ شي نو چې 1200 روپۍ د نه په ګیټ وایي نو چې دننه ورشه بیا به څه کوې د چیرلفټو پیسې به د کم ځای نه ورکوي. ښه هغه ځای کې تقریبا 80 دوکانونه جوړ شوي دي او په 80 دوکانونو کې صرف 4-5 دوکانونه آباد دي او نورو ته ژرندي دي ځکه یې څوک پکې شته نه. دغه ځای کې چې کوم هوټل پروت دی هغه هوټل ته چې دننه ورځئ صرف تماشې لري نو 1500 روپۍ به راکوي. نو داسې کار دی چې لکه د ملم جبې دونه یو بهترین ځای چې کوم دی زمونږ د خپلو غلطو پالیسو د وجې نه موږ تباه او برباد کړو. تاسو مطلب یې چې ته په نتیاګلۍ کې یا په ایوب یا چیرلیفټ کې یا چې تاسو پتریاټا ته لاړ شئ نو پتریاټا ته چې تاسو ځئ نو چې تاسو نه انټري فیس اخیستی دی نه صرف تاسو چې په دغه کې ځئ په کیبل کې ځئ یا تاسو په چیرلیفټ کې ځئ نو د هغې پیسې به وله ورکوئ نو دغه ټوله علاقه ورسره خلک تماشې لم ځي او دغه ټوله علاقه ورسره آباد دی. دلته تا دننه پرېږدي نه وایي 1200 یا 1400 روپۍ سړي سر به راکوې نو علې به دننه پرېږدو نو ورور هغه نه ورسره کاروبار چلېږي هغه ټوله علاقه بس دغه شان شړه پرته ده او چې رچا وس کېږي نو بس خو 2-4 د شمار کسان ورشي او ځان سره ماشومان هم بوځي ښه دننه په دې کې پارکونه ښکلي جوړ شوي دي د ماشومانو دپاره پکې جولۍ لګېدلې دي ښه ماشومان چې پې هغه راخوېږي
د دنیا شیزونه پکې دننه جوړ شوي دي خو پالیسۍ داسې دي چې د هغې د وجې څوک دننه تللی نه شي. سړی وایي چې وروره 1400 روپۍ دلته ورکړمه که 2 کسان یو نو 3800 روپۍ خو را دې نه جوړه شوې نو چې دننه ورشم نو په چیر لیفټ کې په څه باندې ځمه او که دننه چېرته چای ډوډۍ کومه نو او په څه باندې کومه او که دننه چېرته هسې ماشومانو له څه چپس مپس رالمه نو او په څه باندې رالمه نو لحاظه مطلب بیا دی چې یو بهترین ځای د غلطې پالیسۍ د وجې نه هغې کې اړو هېڅ ګټه د پښتونخوا پکې نشته. نو زه دا وایم چې که زمونږ د اوازه د خیبر پښتونخوا د ټوریزم ډپارټمنټ کوم چارواکي دی هغه اوري د ملکان کمشنر یې اوري او دغه شان د سوات ډپټي کمشنر یې اوري دغه شان د هغه ځای سیاسي خلک که زمونږ د اواز اوري د هغه ځای چې نور مقامي خلک چې زمونږ اواز اوري چې خدای ته وګورئ پر خپلو پالیسو باندې نظرثاني وکړئ. ملم جبې ته تاسو انټري فری کې او دننه پکې تاسو وګورئ چې ستاسو پکې بیا څونه لوی کاروبار چلیږي لکه څنګه چې پتریاټا ته لکه څنګه مری ته لکه څنګه نتیاګلی ته لکه څنګه ایوبیا ته هغې ته انټري فری ده هغې تا نه پیسې نه اخلي. نو چې دننه ته ورشې نو خامخا که په چیر لیفټ که ته ځې او که نه ځې ګیر چاپېره دوکانونه جوړ شوي دي ځان له برګر راوالې ځان له به ډوډۍ راوالې ځان له به چای راوالې ځان له به بوتل راوالې ځان له به بل څه راوالې پیپسي به راوالې چای به اوس کې څه خو به وکړې که نه هغه پیسې تا نه عمل ته پاتې شي او د هغه ځای خلکو ته پاتې شي. خو یقین مې نه دی پښتانه دونه بیکاره خلک دي چې په ایمان که مونږ دا ویډیو کړو نو دا هم څوک نه شیر کوي. نو لحاظه مطلب یې دی چې همدغه شان غرق او تباه به یې او چغې وهی همدغه وهی چې مونږ خلکو غرق کړو او امریکا مونږ پسې لګېدلی ده روس مونږ پسې لګېدلی دی. په ځان کې لږ سړیتوب را پیدا کړئ نو په ایمان چې دا هر څه ستاسو په دې خپو کې پراته دي. مهرباني.